پسترګو باندې معذور دی او دی ته د دار التقوا د ادارې د طرف نه رشکه میلو شوله دا به د دې د بچو د رزق یوه ذریعه الله دې قبول او منظور کړي. دار التقوا غالیږي د ادارې د طرف نه بعضې غریبانانو لی د رشکو انتظام کړی دی او فی سبیل الله دا رشکې بعضې غریبانانو ته حواله کوي. یو کس ته به مونږ دا لفافه حواله کوو. محمد ایاز ولدی محمد نواز دل الله سور کوي یو کس ماشاءالله دا اولنې کس ته محمد ایاز ولدی محمد نواز. وعلیکم السلام ورحمت الله. چې دا تاسو یې نه چې پسترګو باندې معذور دی او دی ته د دار التقوا د ادارې د طرف نه رشکه میلو شوله دا به د دې د بچو د رزق یوه ذریعه الله دې قبول او منظور کړي چې د دې په وجه به د ډیرو خلکو په کورونو کې چولې نن بلی شي انشاءالله او د رزق ذریعه به وګرځي. مبارک شي جي مبروک بارک الله. الله دې پکې تاسو له ډېر خیر او برکت ور واچي. الله دې تاسو دپاره د رزق حلاله. ظاهر ولدی اجړ ظاهر دویم کس دی ماشاءالله تاسو خی جی برابر یې د دې علاقې یې بس تاسو ته د دار التقوا د ادارې د طرف نه دا رشکه میلو شوله زاله به په خپلو بچو له حلال رزق ګټئ انشاءالله. ټیک ده او چې کوم دغه دوی د طرف نه دا دغه دی چې خرڅوی به نه او حفاظت به یې کوئ انشاءالله. بل زموږ سره د امان روم ولدی میجر سره دوی په لاس ورکړي. دا به تاسو یو شی دی جی یو شی نه جی نه. السلام علیکم حاجی صاحب خی برابرې خیر دی ښه ماشاءالله. ګوره دا اکثر ماشاءالله دا ولې جواله الله دې تاسو دپاره د خیر ذریعه وګرځي. مبارک شي جي مبروک مبروک مبروک. دعا ورته کوئ ادارې ته دعا کوئ مشرانو ته دعا کوئ. ښه صحیح دی. سره د عزیز احمد ولدی سوداګر لالا مرحوم ماشاءالله. عزیز احمد بل کس دی ماشاءالله. السلام علیکم مبارک شي جی مبروک ماشاءالله. مبروک 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 مبروک. حفاظت پې کوئ خجی انشاءالله. ولدی فضل محمد دیم تاریخ په معذور دی ماشاءالله. بس ډیره د خیر خبره ده چې مونږ پکې شریک شولو. مونږ نن ډیر خوشحاله یو چې داسې د غریبانانو د کورونو انتظام وشو. الله دې تاسو دپاره د رزق حلال ذریعه وګرځوي. ابو ذر ولدی شاهینیک ابو ذر ولدی شاهینیک د پلار وفات ته د کور یتیم سربراه دی لکه خاوالد صاحب وفات ته دا د کور سربراه دی. یو رشکه دوی ته میلو شول الحمدلله. مبروک بارک الله. جمدر علی ولدی جلندر خان جمدر علی. وعلیکم السلام ورحمت الله. مبارک شي جی مبروک مبروک. الله دې تاسو دپاره دا والی چې دا لفافه والی الله دې تاسو دپاره د خیر ذریعه وګرځوي د رزق حلال ذریعه دې الله وګرځوي. محمد ایاز ولدی انزرګل د ده ګردې پیل دي چې د دو څوک رالیږلي د ده پلار دی ګردې پیل دي. ستاسو نوم دی ښه د دې والد صاحب بیمار دی خپله راتلی نه شو دی بچی دی بیمار دی یوه رشکۍ دوی له ورکړله. الله دې تاسو دپاره د رزق حلال ذریعه وګرځوي او دا ستاسو د رزق یوه ذریعه ده د دې به ډېر حفاظت کوئ. د رزق علي ته به درانه ګورئ. حیدر علی ولدی مومن خان حیدر علی ولدی مومن خان مودي صاحب دی ماشاءالله. ښه ماشاءالله ماشاءالله. صحیح صحیح. مولانا صاحب دی. عثمان ولدی بخزاده دا مودي صاحب دی ماشاءالله. دا ښه خبره ده یار مولانا صاحب مبروک ماشاءالله ماشاءالله. ډېره ښه ده ډېره. الله دې تعالی برکت ورواچوي. حیدر علی ولدی عبدالقیوم حیدر علی ماشاءالله. السلام علیکم ماشاءالله. مبروک مبروک. الله دې تاسو دپاره د خیر ذریعه وګرځوي. الله دې د رزق حلال ذریعه وګرځوي. مظهر ولدی حاجی محمد السلام علیکم ماشاءالله. وحده والدی بارک الله. مبروک. الله دې د خیر د خوشحالو چې دا ولدی خادم محمد ستاسو السلام علیکم.
ماشاءالله مبارک شي جی مبروک مبروک الله دې د خیر ورکړي. شهاب ولدي لالي خان. مبروک ماشاءالله بارک الله مبارک شي جی الله دې د خیر. اکبر حسین ولدي بخنواب مرحوم. ها ماشاءالله هاسيو فضل حیات ولدي عبد الرحمن. فضل حیات جهانگیر ولدي خاکیر. فضل حیات لالا جی سیوا مبارک شي جی مبروک بارک الله بارک ماشاءالله زنن راغلی مسوات غالیگی ته مدرسه عربیه دارالتقوا چې کوم مین مرکز دی په سوات غالیگی کې. تاسو به یو نظر دوه مخکې په میډیا لیدلی وي. ډېره ښه اداره ده او ډېر ښکلی مسجد. نن الحمدلله مدرسه عربیه دارالتقوا چې د هغوی یو بل قدم اوچت کو، ډېر د خیر یو قدم یې اوچت کو. نن هغې سلسله کې زه راغلی ما چې د مدرسه عربیه دارالتقوا د طرف نه بعضې غریبانان چې هغه بېوسه خلق دی هغې له د رشکو انتظام کړی دی. الحمدلله نن به بعضې غریبانانو ته رشکې حواله کیږي او دا به د دوی د طرف نه دوی ته بلکل فری میلاویږي. هغه کورونه چې د هغې وس دس نه و او د رزق ضرورت یې نو الحمدلله دا یو ډیر لوی قدم دی چې د چا په وجه د چا په کور کې چوله بله شي. نن غالبا دوی 20 رشکې چې دي هغه تقسیموي غریبانانو له ورکوي. نو الحمدلله زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د دې په وجه به نن په یو 100 کورونو کې ماښام چولي بلې شي، هغې ته به ماشومان راټول شي، د هغې به د رزق بندوبست شي، دوی به یوه حیله واله جوړه شي. نو الحمدلله دا کم قدم چې اوچت کړی دی په دې قدم کې ملګري یو، په دې ورته دات ورکو چې داسې د غریب یو اواز یې اوچت کو. د غریب او د بېکسه د بېوسه خلکو تاسو به خپله وینئ. نن پکې یو کس ما ولیده په سترګو معذوره دی چې معذور کس ته نن رشکه حواله شي، دا رشکه د هغه د بچو د رزق ذریعه وګرځي. نو دا ډېره ښه خبره ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ټول مخلوق د الله عیال دی او په ټول مخلوق کې الله ته غوره کس هغه دی چې هغه بل ته خیر ورسوي. نو دا د خیر یو کار دی. نن دغې کې مونږ راغلي یو، نن به د